اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوالو تاسو قربان یم مسلمان تاسو ګورئ چمکني ټي وي موجود ما په تیمل پورا شریف پېښور کې چرته چې نن دا سلطان هند خواجه غریب نواز چشتی رحمت الله علیه عرس مناویږي د دې عرس اهتمام پیر سید سجاد علی شاه بادشاه کړی دی دلته کې د زایرینو یو لوی تعداد راغی دی دلته سمام وشوه ختم خواجګان هغه هم وشو مونږ به د پیر سید سجاد علی شاه بادشاه سره د ننني محفل په باره کې خبرې درکو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چمکني چینل د ډېر شکریا ادا کوم او واقعي زه ګورم چې کومه زمونږ مذهبي وي معاشرتي وي یا سیاسي وي معاشي وي چې دا سیلابونه وغیره چې کم راغلي دې ټولو کې دی مرکزي کردار ادا کړی دی او دې سره سره چې کم د نیکیانو او د خیر ښېګړې پروګرامونه دي هغه هم کوي او ورسره معاشره کې کم بدنما داغونه دي بدنما کردارونه دي بدنما خلق دي هغه مخامخ کوي دی ډېر لوی جهاد کوي او دی جهاد کې لکه د آیس مخالف دی کوم ایکشن اغسته او خپل علاقو کې اوس د خواجه غریب نواز سلطان الهند اجمیری باندې زه ډېر خبرې نه کوم بس یو خبره به کوم هغه ډېر لوی واقعات دي هندوانو سره کمه جادوګرو سره کمه هغه هندو ولسو سره کمه حکومت سره کمه هغه وخت راجاګانو سره کمه هغې مقابلې کړي دي هغه یو لوی داستان دی. صرف زه یو خبره دا کوم چې خواجه غریب نواز ټول اولیاو چې هغه ته نائب رسول الله هم ویل کیږي نائب رسول الله صلی الله علیه و آله هم ویل کیږي دا هغه ټولو نه لوی کرامت چې هغه نه فهم مني نه عقل مني نه سوچ مني په دې چې یو معاشره کې ډېر ګند وي نو هغه ګند سره مقابله کولو له ډېر تکالیف وي لکه زمونږ سرکار مدینه واخلئ چې کله کوم معاشره کې حضور علیه السلام آواز وکړو چې انا رسول الله زه د الله رسول یم نو رشتہ دارانو خپل پردو هر ځای کې د تکالیفو ورته لارې وکتې چا ورته ازغي په لارو کې غورځول چا ورته برباندې د کاڼو بارانونه وکړل چا ورباندې ګند روړو غورځولو چا ولا دیکې ورکې چا ورسره رشتہ داریانې ختمې کې چا ورسره کمه تعلق کې وکړو لیکن هغه ټولو مقابلې هغه وکړې او نن هغه دین چې دین مصطفی دی ستاسو مخکې دی هغه رسول الله لیکن نائب رسول الله هم کمال وګورئ چې هغه 99 لاکھ هندوان په لږو ورځو کې په لږ ټایم کې په لږ ساعت کې 99 لاکھ هندوان مسلمانان کړي دا د خواجه صاحب لوی کرامت دی او زمونږ په دې سلسله کې آبا و اجداد نه د خواجه غریب نواز دغه عرس مناو کیږي پخوا ډېر خلک به وو دوه ورځې او درې ورځې موږ دا پروګرام کړی دی درې شپې جاری به وو ټول علاقه به موږ سجاوله لیکن دې وخت د وخت حالاتو مد نظر دا پروګرام موږ کوو ډېر په لږ سطح باندې کوو لیکن هغې باوجود ډېر خوش قسمته خلک دي چې هغوی راشي خپل دغه جولۍ د برکتونو نه د رحمتونو نه د ډېر فیوزاتو نه ډک کي او خپل کورونو ته لاړ شي ډېره منښته او زه د دوی په وساطت باندې د پوره پاکستان د عوامو او د خپل علاقې او د مشرانو کشرانو ته دغه خواست کوم
چې دی وخت مونږ د بھارت د جنگ نه نه یریږو دی وخت د امریکې د معاشي کم مونږ باندې حالات روړي دي په دې باندې نه یریږو په دې چې زمونږ نبی علیه السلام دا چې کله ډیره سختی شوه نو خپل خېټې سره کاڼې تړلې دي او مونږ ته سنت طریقه ښولې ده خو د حکومت نه زما دا خواست دی د علاقو خاص کر د تاڼو او د سیچوګانو نه او ډي سپیګانو نه او د سپیګانو نه دا مې خواست دی چې د آیس مخنیوی وکړي آیس دا داسې خطرناک ایټم بم دی چې زموږ معاشره لګیا دی تباه کیږي که غل دی نو آیس پیدا کوي که ډاکو دی نو آیس پیدا کوي او که قاتل دی نو آیس پیدا کوي او ډېر ښکلې ښکلې ځوانانو هغه مخونه په خاورو کې تور شو ډېر ښه پلاران چا یو زوی او دوه زوی د هغوی نه لاسونه ووینځل ډېر ښه خویند و خپلو د رونو نه لاسونه ووینځل نو زما عزتمندو د دوی په وساطت سره دا خبره کوم چې د ده مخنیوی ډېر لازمي دی ډېره شکریه ډېره مننه مینوالو د پیر صاحب خبره به زه یو ځل بیا دور وکړم پیر صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې آیس زموږ د معاشرې یو لعنت دی یو ناسور دی چې ډېر ډېر ښکلي خلک یې د دې آیس نه خراب تراب شول زندګیان یې تباه شوي د دې مخنیوی ډېر سخت ضروري دی موږ د محترم پیر سجاد علي شاه باچا ډېر شکرګزار یو چې هغه موږ له ټایم راکړو موږ سره خبرې اترې وکړې ډېره مهرباني پیر صاحب الله مې عزت وکړه په دې خبرو تاسو نه اجازه غواړو د الله په امان